د خاص له څلور تفریات مو ویلي وو. درې تفریات په دې هغه منځ کې دوه اعتراضات دي د شوافي جانب نه. دوه اعتراضات کې د هغه ولا جواب به حضرت مصنف صاحب ورکوي او اعتراضات یې څه دي اوس به د هغه ولا وضاحت کوو. اوس دې کې څه وأورد بين هذه الأربعة والثلاثة باعتراضين للشافعي علينا مع جوابهم على سبيل الجمل المعترضة فقال ومحللية الزوج الثاني بحديث العسيلة لا بقوله حتى تنكح زوجا غيره. دې صدا دویم خوان څه دی ښځې ته طلاق دی ورکو طلاق مغلظ یعنی درې طلاق کنه مغلظه ګرځي. بیا هغه نه بعد څه کله دویم خوان سره د ښځه میلاو شي بیا د څه شي محلله وګرځي کنه دې د تحلیل یل شي حلاله نه دا د عسیله په حدیث باندې ده چې پیغمبر اسلام ته ښځه راغلي و کنه شکایت یې وکړو چېرې د پلانای سړی څه ده دې سره خو یارې وخت تېرولو په نسبته بل ښه ورته نو تل حتی تذوقي غسیلته ویذوقي عسیلتک چې تاسو خپل منځ کې جما وشي که نه جما نه کې نه یاده نو څو ګوره دې ځای کې د تخلیل څه شوی ده د عسیلې په واجب نه ده خاله بقولي دې وجې نه ده چې حتی تنکح زوجا غیره چې نکاح وکړي بل خاوند سره وهو جواب سؤال مقدر يرد علينا من جانب الشافعي دا د یو مقدر سوال جواب دی وتقرير السؤال سوال وضاحت شدي هغه دا دی لابد من تمهيد مقدمة دلته یو مقدمه والقیمه وهي أن الزوج إن طلق امرأة ثلاثا ونكحت زوجا آخر ثم طلق الزوج الثاني ونكح الزوج أو الزوج الأول يملك الزوج الأول مرة أخرى ثلاث تطليقات مستقلة بالاتفاق. دې چې یو سړی د ښځې ته درې طلاق ورکو که نه هغه نه باید د ښځه لړه بل خاوند سره نکاح وکړو دویم سړي وله طلاق ورکو اول ته به بیا راځي که نه که اول ورسره چېرته نکاح کولو مرضي ده ویې کړو نکاح ورسره اوس د زوج اول څه د دې ته دوباره د درو طلاق وله اختیار میلویږي که نه میلېږي دی چې بل اتفاق وله میلېږي صحیح شوه دې کې د علما حضراتو اتفاق دی یعنې شوافي او حنفیه په منځ کې دا د درو طلاقو خبره شوه ښه که به داسې وکړو ان طلق امرأة ما دون الثلاث من واحد او اثنين که یو دوه یې ورکړل درې نه وو ونکحت زوجا آخر بل خاوند ته لاړه دې نه ځان فارغ کړی وي دت مدت شوی و که نه ثم طلق الزوج الثاني دویم وله طلاق ورکړو شي ونکح الزوج الاول اول سره بیا نکاح وشو اوس دلته وایه چې د زوج اول ته به دوباره د درو طلاقو وله اختیار میلویږي درې طلاقه وله ملکیت کې راځي که صرف چې یو ورکړی دوه به له میلېږي که دوه ورکړي وله یو به میلېږي نه دی چې په عند محمد وشافعي رحمه الله يملك الزوج الاول حينئذ ما بقي من الاثنين او واحد چې بقیه طلاق وله اختیار شته نور نشته يعني ان طلق سابقا واحدا فيملك الان ان يطلق اثنين که مخکې یو ورکړی اوس دوه ورکولی شي وتصير مغلظه که یو ورکو بیا مغلظه ګرځي د دوه وله پټ دي ښه که نه او هله څنګه کونج کور کې ولا ناس بوي وان طلق سابقا اثنين که مخکې دوه ورکړي يملك الان ان يطلقها واحدا لا غیر بیا یو ورکولی شي که مخکې دوه ورکړي دا د چا مذهب شو امام شافعي صاحب امام محمد هم ورسره دي وعند ابي حنيفه وابي يوسف رحمهما الله زمونږ شیخین وایي يملك الزوج الاول ان يطلقها ثلاثا چې درې واړه طلاقه بیا ورکولی شي ويكون ما مضى من الطلقه والطلقتين هدرا مخکینی چې کم طلاق وکنه به ختم شي هیڅ به نه وي ښه که نه ټیک شوه هدر به شي هدر به نه چې ضیا به شي ناچیز به شي ټیک شوه او دی وجه څه د هغه وجه ده چې لأن الزوج الثاني يكون محللا إياها للزوج الأول بحل جديد وينهدم ما مضى من الطلقة والطلقتين والطلقات چې د دویم خاوند سره چې کله دی نکاح وشو که نه دا محلل وګرځېدو ښځې دپاره د اول خاوند دپاره یې ښځه حلاله وګرځوله خو په حل جدید سره حل جدید ده کم طلاقات وي که یو وي دوه وي درې ختم شو ټیک شو خادی مونږ مذهب شو که نه د شیخین اوس دی بن امام شافعي صاحب اعتراض کوي فاعترض عليه الشافعي
امام شافعي ته په اعتراض کې چې په ان المتمسك في هذا الباب هو قول بان المتمسك في هذا الباب هو قول تعالى چې دلته کوم مونږه مستدل دی هغه خدای الله تعالی دا قول دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره چې بیا ولا طلاق ورکو بیا ته نه جایز کی څو پر بل خان سره نکاح ونه کی حتی تنكح زوجا غیره حتی غیر د پر ځی کنه فإن طلقها مخکې طلاقات یې کړي فإن طلقها نه څه مراد دي فإن طلقها ثالثا مراد ټیک شو که نه مغلظه به وګرځي ټیک ته نه که مخکې دي سړي دوه طلاق یې کړي اوس یو بلا ورکو دي معنا څه شوله څه دا ښځه مغلظه شوه نه دا مغلظه شوه که نه مرة ثالثه ده اشاره ده ښه خو دې کې چې وکلمة حتی لفظ خاص ده حتی کلمه څه ده حتی دا خو لفظي خاص ده که نه اوس یې معنی الغایه والنهایه دا غایت معنی دپاره ده او غایت چې شته چې کوم ځای باندې شی ختم شي په یبهم د دې نه خو دا معلومیږي چې ان نکاح الزوج ثاني غایة للحرمة الغلیظة الثابتة بالطلقات الثلاث ولا تأثیر للغایة فيما بعدها چې د دویم سړي نکاح سي دویم خاوند ولا نکاح دا حرمت غلیظ دپاره غایت شو که نه هغه حرمت غلیظ چې په درو طلاقو سره ثابت دی او غایت دین بعد کې څه اثر نه کوي اوس وګوره فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره اوس وګوره حتی باندې خبره ختمه شوه که نه ټیک شوه اوس دې کې مخته نور څه دی چې فلم یفهم د دې نه خو دا نه معلومیږي ان بعد النکاح یحدث حل جدید للزوج الاول چې حل جدید ثابتېږي دلته خو دا خبره کړې ده که نه چې که یو سړی د بل طلاق یې ورکړو که نه نو ولا ښځه نه جایز کېږي تر دې پورې چې بل سړي سره نکاح وکړي ښځه نه جایز کېږي معنا دا که نه چې بس نکاح وکړي دویم سړي سره بیا بله اول ته جایزه شي دا خبره صرف ونه ثابته شوه که نه د بله خو نه ثابتېږي چې درې طلاقو بیا درته نکاح نه ته اختیار میلېږي دا خو ورکې نشته که نه ټیک شوه دې نه څه ثابت شولو چې نکاح ولا حل جدید ثابت شو که نه د درې طلاقات نه د دوه یا یو طلاقات پکې ته بیخي ختمه بیا نه سره نه ورته درې طلاقو بیا اختیار ورکړي دا خو نشته دا خبر دی کې ففي هذا ابطال موجب الخاص الذي هو حتى نو که ته داسې کول کوې که نه نو دې سره د حتی ولا کوم شه ده موجب د هغه سره باطلېږي فلما لم يكن الزوج الثاني محللا فيما وجد فيه المغیه چې کله زوج ثاني شه نه شول محللو نه ګرځېدو که نه کوم ځای کې مغیا موندلی شي مغیا څه ده وهو الطلقات الثلاث چې دې کې محلل نه شول ففيما لم يوجد المغیا وهم دون الثلاثه چې کوم ځای کې مغیا نه هغه څه ده دوه یا درې طلاق دوه یا یو طلاق چې درونه کم وي که نه او لا لیکونه محلل نه کې خو بیا ولا اختیار نه میلېږي چې محلل وګرځي چې یو یا د دوو طلاقو له څه میلاو شي اختیار میلاو شي چې درې طلاقه داسې نه شي ختمولی نه یو به کم ځای نه بیا هغه کې چې دوباره ولا سره نه اختیار میلاو شي فلیکون زوج ثاني محللا یا للزوج الاول بحل جدید نه د حل جدید نه شو ښه حنفیه حضراتو نو مصنف سے زمون طرف نه جواب ورکوي فیقول المصنف رحمه الله في جوابه من جانب ابي حنیفه رحمه الله جواب ورکوي چې ان كون الزوج الثاني محللا اياه للزوج الاول چې دا خاوند ثاني خاوند اول د پاره چې د محلل د مونږ چرته نسبتو انما نثبته بحديث العسيله دم عسيله حدیث نسبتو سیده لا بقوله حتى تنكح سره مونږ نسبتو ځکه که یو سړی د نکاح وکړو که نه او ښځې سره میلاو نه شولو نو علما فرمایي چې دې سره د ښځه حلاله نه شوله اول خاوند دپاره په نفس نکاح باندې کار نه چلیږي کما زعمتم لکه څنګه تاسو خیال کړ دی او د دې وضاحت مونږ نه واورئ وبیانه ان امرأة رفاعة د رفاعه سو دې وله ښځه حضرت پیغمبر علیه السلام تراله عایشه صاحب نه دا روایت تخا کنه رفاعه القرضي چې زه رفاعه صاحب سره وما غلر طلاق راکوت کنه طلاق باین چې عبدالرحمن بن زبیر سره مې نکاح وکړو خاص سره د کپړې په شان دی شی و نو هغه وله پوه شو چېرې دا دوباره غواړي چې اول خاوند ته واپس شي که نه هغې چې بالکل غواړم واپس شم خو پیغمبر سمتي چې نه حتی تذوقي عسیلته و یذوقي عسیلتکي چې د دینه بغیر کار نه کېږي چې جما ونه شي صحیح ده
عن امرأة رفاعة جاء إلى الرسول عليه السلام فقالت إن رفاعة طلقني ثلاثا فنكحت بعبد الرحمن بن الزبير فما وجدت إلا كهدبة ثوبي. سیده دا ځنه خلک یې چې ګمان کړي خو صحیح خبره د سید لیدلی و ټیک ته یعنی هذا تعني وجدته عینینا چې دا څه دی عینین دی ټیک شوه. فقال عليه السلام أتريدين أن تعودي إلى رفاعة دوباره غواړي رفاعة ته دي واپسې وشي؟ قالت نعم. قال نو یې فرمایل شي فقال لا حتى تذوقي من عسيلته. عسيله منی تیل شي معنا جما مراد ده ويذوق هو من عسيلتك. نو سوګرا فهذا الحديث مسوق دي د پر وړي شي دي لبيان انه يشترط وتي الزوج الثاني ايضا چې صرف نکاح سره کار نه چلیږي زوج ثاني له دا ضروري ده چې شو کې د خالي سره جما وکي ټیک شو ولا يكفي مجرد النكاح كما يفهم من ظاهر الآية لك څنګه چې آیات نه معلومیږي وهذا الحديث مشهور او دا حدیث د زدینه چې کمزوري حدیث مشهور حدیث قبله الشافعي رحمه الله ايضا صحیح شو امام شافعي سمم قبول کړی دی لاجل اشتراط الوتي او مشهور حدیث سره کتاب الله باندې زیادتی کولای شي وزياده بمثله على الكتاب جائز بالاتفاق. وهذا الحديث كما انه يدل على اشتراط الوتي بعباره النص دا حدیث څنګه چې په عبارت النص سره ثابتېږي چې وتي ضروري ده فكذا يدل على محلليه الزوج الثاني باشاره النص. نه اشاره النص څه ثابتېږي موږ اشاره النص نه ویلو کنه چې زمنن کم شین څه ثابتېږي ا تخلیل هم ثابت شو وذلك وجدت لانه عليه السلام قال لها اتريدين ان تعودي الى رفاعه دسی وتوی کنه چې ان تعودي ولم يقل چې ختنوي چې اتريدين ان تنتهي حرمتك ویلیو کاسه تعودي الى عود چشته لشي دوباره را پښ یری مونږه تا خو ډیره جګړې شي درځه چې دوباره سره نه دوستی ته واپس شو خو معنی چې د ټولي خبره وزړه نه بیا باسي کنه ټیک شو ځنه خلک سره صرف جګړه به سره ختم کو جګړه خو دې ختم کا حاصل خبره خو دې نه کې ختم سیده یو انتهایی د شی اعاده کی برنه نفس سره نشوي والعود عود تشتر شو هو الرجوع الى الحاله الاولى او حاله الاولى چې جديده دوباره د طلاقون ولا ارش ملاو شي سیده کنه مخکې طلاق نه او سبو طلاق نه شمرلې وفي الحاله الاولى كان الحل ثابتا لها مخکې هلو کنه فاذا عادت الحاله الاولى عاد الحل وتجدد باستقلاله واذا ثبت بهذا النص الحل فيما عدم فيه الحل وهو الطلقات الثلاث مطلقا. شکله په دې نص سره دا خبره ثابته شو چې هغه حل مونږ له ثابت شو چې کې حل نه و هغه چې شو درې طلاق کې حل نه وي کنه خزه نه وي حلاله چې هغه سره ثابت شول په فی مکان الحل ناقصا چې یو دوه طلاق چې کې د حل ناقص وي کنه خزه خو در باندې مغلظه نه خو بل سړی سره دوباره نکاح کوي کنه یو طلاق دو طلاق کې څه کیږي چې دوباره وسره وکړي او نکاح وکړي کنه درو طلاق کې نکاح نه چلیږي اول سړی نه بلاړ شي دویم تاغه نه بعد و نکاح کوي صحیح شو نو چې درو طلاقو کې کار چلیدلو دي سره نو د دویو طلاق به څنګه کار نه چلیږي صحیح ده په نکاح سره صرف کار چلیږي هغه په یا سیده وهم دون ثلاث او لا ان يكون الزوجتان متمما للحل الناقص بالطريق الاكمل نو دا خاصه پوره کول شي ښه کنه ټیک شو نو یو اعتراض کړیو موږ باندې کنه چې تاسو څه کول د خط ولا چې کوم موجب دي تاسو باطل کو صحیح ده کنه موږ ته چې حد سره موږ نه دی باطل کړي اصل کې دلته چې تخلیل ثابتي کې د عسیلا ولا حدیث سره ثابتي کې صحیح شو ټیک تا کنه او د حد ولا کوم موجب دي د موږ په خپل ځای باندې ساتلې دي ټیک تا چې نکاح ته نور جیمان نشي د تطلیقات ثلاثه دا ختم دل بیا غنه اله دی دوه ختم دل دا ټول هم دي شي سره وشو ټیک تا اوس مونږ بل اعتراض کې والاعتراض الثاني خامختي ثم قال المصنف رحمه الله قاعد معنا نعم هي قاعد خوس شني وبطلان العصمة عن المسروق بقوله جزاء لا بقوله فاقطعوا دي چې دا کم شنه چې دا کم شي چې غلا شي دینه عصمت ختمي کی کنه دا په جزاء سره ختم شي دي کنه قران کې شتا کنه چې کله د جزاء وکي کنه جزاء بما كسب نکال من الله صحیح ده کنه نه دا په جزاء سره ختم شي فقط سره نه دي ختم شي صحیح ده. وهذا ايضا جواب سؤال مقدر يرد علينا من جانب الشافعي رحمه الله ده امام الشافعي ابن مون اعتراض وتقرير السؤال ها هنا ايضا لابد فيه من تمهيد مقدمه دلتا ومقدمه روحيه ان السارق اذا سرق
شيئا من أحد وقطع يده فيها فإن كان المسروق موجودا في يد السارق يرد إلى المالك بالاتفاق. شاغلاو کا کنه لاسم کټ شو اشیم موجودو کنه دا واپس کړل شي اتفاق دي کی وان کان حالکن کا شی ختم شي او خرج کړي یا خوړلی فعند شافعي يجب الضمان عليه سواء هلك بنفسه استهلكه. امام شافعي سي وای کبه شی نو سره سید کنه حالک تلش خشای نو سره څنګه نو شیخ خپل هلاک شو دا شی هلاک کړیو به زمان ور کوي. وعند ابي حنيفه رحمه الله لا يجب الزمان قط. امام سی وی چې دی بن زمان نرسی الا عند الاستهلاك في روایت ها کدی زبردستی حاله کړي تعدی پکې کړي به زمان رزي وذلك ودي وجد چې لانه حين اراد السارق السرقه يبطل قبيل السرقه عصمه المال المسروق من يد المالك. چې کله غلا کوي کنه نو د غلې نه مخکې د دې مال ول چې کوم اسمت وي د ختم شي من يد المالك حتى يصير في حقه من جمله ما لا يتقوم. نو د مال غیر متقوم ګرځي خاص قیمت نه وي وتتحول عصمت الى الله تعالی بس الله تسپر شي کنه وزلته کې مال د غالي پټي بس د خلا تسپر لای شو کنه مالک خو بس پیسه نشو کنه مالک خو بس د سیو چې حفاظت کې نه دی کنه وهو مستعن عن زمان المال وصلى تعالی عصمت کله شیلار شي الله خو زمانونه نه غاړي چانه کنه الا مستغنی دی وانما يجب الرد اذا كان خد به شيء ته د اسمت خبره کې چې کله موجودی بیت نه والی رخالي بخي ذكر اخلو انما يجب الرد اذا كان موجودا لان لم يبطل ملكه ملك خيانه باطل سيده كان اسمت باطل دي ملك خو بیا د دې سړي شو ټیک شو وان زالت عصمته فلرعايه صورت د صورت لحاظ کولو وجب قل من بوي چې بوجود رد المال لرعايه المعنى چې مال وي واپس کوي سيده چې د معنی رعایت وکيو شي قلنا بعدم ضمانه سيده نذكر چې زماني نشته بس. واعترض عليه شافعي رحمه الله امام شافعي سيدي وني اعتراض کوي بأن المنصوص عليه في هذا الباب چې دلته کې کم نس موږ سره غږ شدي هو قول تعالی والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا چې د کم کار دوکړې د دې شش ولا جزاء شولا او قطع لفظ دلته غلي د فقط والقطع لفظ خاص وضع على معنى معلوم دي معلومه معنا د قطع چشتل شو هو لبانه عن الرسغ چې د لاس کټ کې د مړوند کې سیده ولا دلاله له على تحول العصمه عن المالك الى الله تعالى او دلته خو قطع چشتل شکړ کوونی دی لشي دا معنا خو پکې نشه چیرې اسمت خدای پاک ته لاړالو دا معنا د کوم زینرو بسل ورکی دا معنا نور زینرو باسو کنه دا فالقول ببطنان العصمه زياده على خاص الكتاب دا مونږ ته تاسو پکې د اسمت خبره کوم زینر څه د کتاب الله باندې زیادتی شو ایمول زیادتی مو نه منلې امام شافعي سي خپل خډره خې پکې روالای خد جواب وکړو فاجاب المصنف رحمه الله عن جانب ابي حنيفه رحمه الله بأن بطلان العصمة عن المال المسروق وإزالتها من الله تعالى من المالك إلى الله تعالى إنما نثبت بقوله تعالى چې د مال ولا اسمت کله بتیلیږي الله ته مایل کیږي او د مایل او د مالک نه زیل کیږي کنه د مونږ چې سره ثبتو بقول تعالی جزاء بما كسب سره ثبتو لا بقول فقط سره خنه ثبتو تخویل شي فقط ولا پس خاص دي کنه خاص ولا موجب خمونه دي باطل کړه خاص خو بس معنا ده چې قطع اليد من الرسخ مفصلنا لاس کټ کا دا د سره مونږ من چې لاس کټ کا بس ورشو مخته خبره دا مخته چې کوم ټکی دی جزاء بما كسب دي کې خو ته خاص لفظ نه دی رو بس لیکنه فقط وبن ته مونږ سره لنجه دا خو سره مونږ مناله دلته چې مونږ د اسمت خبره کو د مونږ جزاء ان د لفظ معنا رو باسو ټیک شو جزاء ان کې خو ته مونږ سره لنجه نشته کنه بس ټیک شو مونږ نه اعتراض نه راځي وذلك لأن الجزاء إذا وقع مطلقا كلا شي جزاء مطلق رشي جزاء ان شي دا جزاء د مطلق رغلي کنه شی نشته في معرض العقوبات د سزا ځای کې يراد بما يجب حقا لله تعالى دين الشم مراد دي الله ولا حق مراد وي وانما يكون حقا لله تعالى اذا وقعت الجنه في عصمتي وحفظه او د الله ولا جنت کله سړي نوا کې شي کله د الله اسمت کې شي تشوا کې پېماله کې صحیح شو واذا كان بذلك واذا كان كذلك چې کله د خبرې نو فقد شرع جزاؤه جزاء كامله ندي ولا جزاء كامل د مکسره غدا چې هو القطع ولا يحتاج الى زمان المال به کې چشته اخلي سید الله په خو دې فقط ايديهم ويد دي مال خور کې نشته غایت زیات نه زیات دا ویل شو چې انه اذا كان المال موجودا في يدي كمال موجود سارق سره يرد اليه لاجل الصوره چې د مال دا غدي سیده ولا ان جزيه ولأن
جزا یجزي او د جزا یجزي لفظ چې کوم دی کنه جی او بمعنی کفا د کپی په معنی رسیخه جزا ان د مصدر شو کنه جزا یجزي کفا یک په معنی شو کنه چې جزا ان یعنی کفا ان کفایه تندی بنی کفایت نور په کې شر باسي فيدل على ان القطع هو كاف لهذه الجنايه چې دی جنایت د پر قطع کپی د لاس ټکټ شو دي سړي ولا يحتاج الى جزاء اخر بل جزتنا ولا يخلي حتى يجب الزمان چې زمانونه په واجبای هذا نو بعض مما ذكرته في تفسير الاحمدي دا تفسير احمدي کې ما کم ذکر کړی هغه نه څه ټوکړي دي حصي دي وکفا کا حزم نمره خبرې د ډېری دي نور ته نه کومه ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد هذا البيان التفريعات الثلاث الباقيه على الحكم سيده وزي حكم ولا نور کوم درې تفريعات دی هغه مصنف سے بینې ټیک شو دوا اعتراضات بیان کړل